پرونه په د باجوړ کې مولانا خانزیب صاحب الله تعالی دې شهادت قبول کړي، الله دې درجات بلند کړي. د هغې نه یو ورځ مخکې به د آخر درګۍ طرف ته مردان طرف ته قاري عبید صاحب چې مدرسې کې طالبانو د سبق نن حالات دغسې. السلام علیکم ملګرو. ډیر داسې د احمق او د جاهله بچی شته چې هغوی نن هم دا خبره کوي وی مولا او د منبر خاوند د امن خبره نه کوي. نو ملګرو د مفتی محمد ندیم صاحب دا خبرې پوره واورئ، ویډیو اوږدیږي. زه به یم دغه د احمقه بچو ته چې که مولا او د منبر خاوند د امن خبره نه کولې نو نن به مولا نه ټارګټ کېدلې، نن به مولا نه شهید کېدلې. تاسو چې کوم ځای کې هم ګورئ د روزانه په بنیاد خبرونه راځي چې په فلاني ځای کې فلاني عالم شهید کو، نو د امن خبره دا کړي د منبر خاوند د مولا ده، د مولا نه علاوه د منبر د خاوند نه علاوه دا د امن خبره کړي اخر چا ده. راځئ د مفتی صاحب دا خبرې پوره واورئ او مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کوئ، او که ویډیو هم خوښه شوه نو لایک یې کوئ او چینل در سره لازمي سبسکرایب کوئ. یقین وکړه هر سحر چې پاسېږي ته ګورې یو ځای کې پښتون قتل شوی دی. پرونه په د باجوړ کې مولانا خانزیب صاحب الله تعالی دې شهادت قبول کړي، الله دې درجات بلند کړي. د هغې نه یو ورځ مخکې به د آخر درګۍ طرف ته مردان طرف ته قاري عبید صاحب چې مدرسې کې طالبانو د سبق نن حالات دغسې دي. مونږ د خپلو بچو یاره بچی مې خراب شو، د بچي تربیت مې حالت دا دی. مونږ چې جومات ته م راشو په جومات کې د قاري صاحب د استاذ کې د بچي ته لږ غوسم شو، بس بیا اسمان په سر راوالو، ټوپک هم راوړو، تومانچه هم راوړو، چاقو هم راوړو. قاري صاحب ګریوان ته مړه ولې د زما بچی والا دی، نو ستا د بچي تربیت به بیا څنګه کړي. د وخت گورنر دی بچی په مدرسه کې د سبق کوئی مکتب کې دی، دی چې راغی خپل بچی خواته هغه بچی استاذ ته اوبه وراچوي اودس کې. دا گورنر په دروازه ودرېږو، دا حالات ګوري. کله چې اودس وکړو دی راغی بچی ته وایي بچه مزه یې ونه کړه، کاشکې به را یو لاس تا لوټه نیولې وي او په دا بل لاس تا د استاذ له دا خپې مږلې وینځلې دی بیا به یې خوند کړی وی. نن حالات دا څنګه فساد روان دی څنګه، او مسلمان یقین وکړه په دا معاشره کې کومه سلسله روانه ده پته نه لګېږي. خلق قتلیږي، چا قتل کو قاتل نامعلوم دی، بس لاړو ورک شو. په کوم طرف ورک شو؟ ځمکې وخوړو که اسمان ته لاړو؟ په دا دنیا کې خو نن سبا میږې نشي ورکېدلی. په دې جدید دور کې په دې کې ستا نه ما قاتل لاړو ورک شو، پوره 15 کسان راغلي، 19 کسان راغلي، قتل یې وکړو سړی ورک شو. شاه ولی الله صاحب رحم الله امام فرمایي وای د کم مقتول قاتل چې معلوم نه وي د دې قاتل حکومت تېره وخت د دې دیت به مدا ادا کوي. د دې ذمه دار هم دا حکومت دی چې د حکومت اولین کار خپل رعایا ته امن ورکول دی، چې کله امن نشي ورکولی دا د دې اهل نه دی چې د حکومت. او زمونږ پښتونخوا کې په دا خیبر په یقین وکړه زمونږ حکومت خو صرف تماشا کوي. بس وروسته مخکې جمعه سوات کې 12 کسان سین ویوړه، نو د یوې هفتې پورې خو دا ورک کړو، بیا د وضاحتونو دپاره یو راځي بل راځي بل راځي. یاره به زمونږ هلیکاپټر راتلی نه شو، موسم خراب و، نو په دغه خراب موسم کې پکې ته څنګه راغلی وې؟ سړی په رڼا سترګو باندې په دا پېښور بازار کې وولي زه به بلکې دا پرون چې کوم قتل شوی دی په دغه ځای کې قتل شوی دی، سړی شهید کړی دی چې په دې ځای کې سوچ هم نشي کولی سړی د دغسې عمل. یقین وکړه دغسې حالات روان دي، دغسې حالات روان دي، انسان مایوسه شي. دې قبایلو ته ورشه، په دا قبایلو کې تیراګانو کې څه حالت دي، په دا باجوړ کې څه حالات دي. زمونږ انتظامیه، زمونږ سکیورټي ادارې، زمونږ حکومتونه د امن په راوستو کې مکمل ناکامه شوي دي. دیو ته پکار ده چې د خپل نااهلۍ او د خپل ناکامۍ اعتراف وکړي او حکومت او د اقتدار واګ یې هغه چاته حواله کړي څوک چې د دې اهل نااهله خلکو ته نه دي پکار چې به دا ځایونه کېږي. خو پښتون نن په دغسې حالت کې دی، نامعلومې وجلي، بتخورې وجلي، پیسې دې غواړي که نه ورکړي، د پاسه نه بیا هغه راځي هغې وجلي، په خپل مال باندې وجنې، په ځای ودرې موبایل راوباسه که نه په دا سر عزت نه ښه عزتونو والا خلک لاړه قتل یې کړل.
یو بل پښتانه په ځمکو باندې وجني، په پیغور باندې وجني. او پښتنو دا تاسو سره یو بل قتل څومره آسان شوی دی، په نه خبره باندې یو بل وجل تاسو راغستي دي. بس دی کنه په تاسو خو دومره خلک مسلط دي، وجرم تر اوسه پورې هم د قاتل پته نه لګي. په کورونو کې دننه وجني، بله ورځ یو باندې په کور کې دننه ورغلی دی او په کور کې دننه وجلی دی، شهید کړي. د سړي عزت یقین وکړه سړی په کور کې نه دی محفوظ، بازار کې نه دی محفوظ، جومات کې نه دی محفوظ، په لاره باندې نه دی محفوظ. دا څه حالات روان دي، دا به کوم ځای ته ځي دا حالات به ودرېږي. پښتنو خپل الله ته رجوع وکړي. نم حکومتونه بچ کوي، حکومتونه صرف تماشه کوي بس. چې کله قتل وشي د هغې نه بس به دې وضاحت ته راشي دهشتګرد د پلانکي ځای نه راغلي او پلانکي ځای کې حمله وکړه لاړه. تا ته دومره پته وه تا به هېڅ نه کوو. یقین وکړه موږ له کله کله دومره نوټس یې موږ ته رالېږلی وخت په وخت نوټ یاره دهشتګرد راغلی دی او ته هغوی په لیست باندې ته احتیاط وه. نو ته صرف دې ته ناست یې چې موږ ته اطلاع راکړې بس. ستا خو ذمه دارۍ جوړېږي چې تحفظ ورکړې خپلو شهریانو ته. ته دا ټیکسونه د څه اخلې؟ یقین وکړه ته بهر ملکونو ته لاړ شه دې نورو ته. ټیکسونه پکې زمونږ په نسبت 1% دي. دلته صرف په دا روډ باندې ته ځه دومره ټیکس در نه اخلي چې په بهر ملکونو کې دغه عمله نشته. ته خپل کور دی جوړ لیکو، حکومت در باندې دغه کور خرڅوي 10 لکه 20 لکه درنه صرف د انتقال اخلي. یې لکه تا خو په کېناستو، پاڅېدو، په خوځېدو، په هر څیز باندې ټیکس لګولی دی. نو ته چې خپل قوم ته امن نشې ورکولی، ته را پیسې د څه اخلي؟ دا ټیکس د څه اخلي؟ دا صرف خپل عیاشۍ بدماشۍ له اخلي. بهرحال محترمو حالات دغسې دي. یقین وکړه انسان ورنه مایوسه شي. الله تعالی دې زموږ د پښتنو په حالت باندې رحم وکړي او الله دې موږ پښتنو کې عقل راولي، شعور راولي، پوهه راولي. یقین وکړه یو پښتون د بل پښتون دشمن دی. د پښتون لاس د پښتون په ګریوان کې ته لاړ شه پنجاب ته خلک څنګه ژوند کوي؟ یو محلې والا په یو محله کې اوسېږي، د یو بل په کار کې کار نشته دی. دلته خو که لږ پیسه در سره راله بل به شروع یاره دا پیسه ورسره د کوم ځای نه وه؟ دی حرامه وګټل که نه په چرسو په آیسو کې وکړله. یو بل به سره به ناست د بل غیبت به شروع کړي، بل را روان دی ټک ټک وی به یې ولي. ولې هلکه دا مونږ کوم حد ته را مونږ پښتانه روان یو؟ دا مونږ په کوم مصیبت کې اخته شوي یو؟ په مونږ باندې د الله کوم عذاب مسلط دی؟ لاړ شه لږ دغه پنجابیانو د ژوند تېرولو طریقې زده کړه. مونږ تاسو کوم طرف ته؟ مونږ بس پښتون غیرتي دی. بس دی دا غیرت دی نور سایډ ته کړه. بس دی دا غیرت دی نور کېرستانه ده وخت تېرولو د ژوند تېرولو حق یې ستا نه نور اخیستی دی. ستا دا غیرت دی؟ بهرحال محترمو په دې حالاتو کې به الله ته رجوع کوو. موږ هېڅ ځای د رجوع نشته دی. حکومت د حکمران مثال د مور او پلاري رعایا هغې ته به دغسې حالاتو کې رجوع کوي. لیکن نن چې ګورې یقین وکړه د حکومتونو لاسونه په خپله د خپل رعایا په وینو کې سره دي. د هغوی وینې څکي، خولې سرې دي، لاسونه یې سره دي، په دغه جرم کې ورسره دي او په خپله باندې شریک دي. دغسې حالاتو کې حکومت ته رجوع کول، د حکومت نه د خیر تمه لرل، د حکومت نه دا تمه لرل چې حکمرانان به مونږ ته تحفظ راکوي. خیال است و محال است و جنون بس یو الله مپاتې دی. نو درې اسمان د لاندې د ځمکې نه پاسه په ټوله دنیا کې مسلمانان بیا خصوصا په دا کپیکې کې چې کوم حالات روان دي پته نه لګي دا د وسایلو جګړه ده، پته نه لګي د څه جګړه ده. مونږ ته هېڅ پته نشته دی. جرم نامعلوم دی، قاتل نامعلوم دی. حالات دغسې دي. الله هم دې هغې ته نه بوځي چې نبي علیه السلام فرمایي بلې جملې له زه بیانوم چې القاتل والمقتول کلاهما فی النار. قاتل به هم جهنم کې، مقتول به هم بچه. الله هم دې هغې نه وساتي. که چېرته مظلوم لاړ شو دغه امید باندې به شو چې الله تعالی راته جنت راکړي، شهادت راکړي. الله هم دې د بېعزتۍ د مرګ نه او د عصبیتونو د لسانیتونو د مرګونو نه وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.